د بخاری شریف حدیث دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی رسول الله مبارک زه د فطرانی د صدقې په سمال باندې څوکیدار مقرر کړم. وی زه ورته ناستم څوکیداری مې کوله. کتل مې د شپې یو کس رالی او لګیا شو چې دا مال په غې کې رلی او لمنې ته نه ډکوي او څادر ته ډکوي. ورلرالم سړی مې کلک ونیو چې ته غلی ته خو غلا کې او زه به تا تړم په دې ستن پورې او نبي علیه السلام له به دې بوزم. وایي سوال زاری او منتونه یې راته وکړه چې ډېر غریب یم او بچی مې دی او فلان دی او فلان دی او پرې مې د خیر دی. صحابه کرام خو ډېر رحم دله خلک وو. ایسته آزاد وای چې کله سحر شو نو نبی علیہ السلام ما نه تپوس کو ګورن دوه ته واقع نه د ویلي چې د څه شوي دي. ښا وای نبی علیہ السلام ما نه تپوس کو ما فعل باسیرک البارحه. ابو هریره بیګا دي دغه قیدی څه وکړو چې سړی دی نیول او څه دی ور سره وکړو. وای ما ورته د الله نبی اخو ما ته ډیر زیات پر یاد وکړو د فقر او د فاقې د غریبۍ ایسته مې پرې خوست. وی رسول الله مبارک راته فرمایل دروغجن دی دا به بیا هم راځي. بلې شپې له بیا ګورم چې سړی رالی او لګی دی بس څادر کې مال رلی او دا وغه بیا مې کلک ونیولو. بیا یې راته جړه پر یاد وکړو پرې مې خوست. نبی علیہ السلام رانه بیا تپوس وکړو هلکه په قیدي باندې دې څه وکړه؟ ما د الله نبی خو مې بیا ذات کو سړي راته جړه پر یاد وکړو به زړه مې پې اوس. نبی علیہ السلام راته فرمایي وایي دروغجن دی دا به بیا هم راځي. یاره وایي په درېیمه شپه خو ورته سم مضبوط ناست وم چې نبی علیہ السلام راته ویلي خامخا به راځي خو نن یې څرمن د بوسو نه ډکوم نن یې چېرته پرېږدم. په درېیمه شپه مې کتل چې سړی بیا رالی او بیا یې څادر کېښوستلو دا غنیمت د صدقې دا مال پکې رچئ. کلک مې ونیولو مې چې نن خو دې په یو صورت هم نه پرېږدم. بس 3 شپې وشوې چې ته راځې او په عذابول کې چې غریب خو راشه نبی علیہ السلام لا هغه نه وغواړه دله در به کې که نه ته د شپې ولې راځي. خو چې پوه شو چې اوس خو مې نه پرېږدي او ډېر فریادونه مریادونه یې وکړه ما ورته ویل والله که په فریادونو خو رانه نن خلاص نن د نبی علیہ السلام له بوزم. نو وایي دا سړی راته وایي وایي داسې کار وکړه ما پرېږده او زه به درته یو څو کلمات وښیم چې هغه به تا ته ډېره فایده درکړي. سوچ کوئ ښه اوس اخري ځای له رالی ما پرېږده زه به تا ته یو څو کلمات وښیم چې هغه به تا ته ډېره فایده درکړي. ما یو خیراته شابه وایي چې کله ته ماسخوتن اوده کېږي نو آیت الکرسی وایا الله لا اله الا هو الحی القیوم دا آیت وایا. چې کله ته ماسخوتن د اوده کېدو په وخت کې دا آیت ووې نو د الله رب العزت د طرف نه به تاله یو څوکیدار مقرر شي چې تر سحره پورې به ستا څوکیداري کوي او په دې ټوله شپه کې به تا ته شیطان نشي رانږدې کېدلی. یا لکه څوکیدار به درته د کوم ځای نه مقرر شي د الله د طرف نه یو فرشته به ولاړی ستا په سر باندې ستا پیرداري به کوي ستا څوکیداري به کوي او تا ته به بالکل شیطان نشي رانږدې کېدلی. وایي چې دا مې واورېده نو بس زه خو خوشحاله شوم چې زه دا خو یې ما ته ډېر ښه کلمات وخوستل. سحر چې شو رسول الله مبارک بیا رانه تپوس وکړو ما فعل باسیرک البارحه. ابو هریره بیګا دې په قیدي باندې څه وکړه؟ وایي ما ورته ویل چې د الله نبي بیګا خو مې بیا پرېښوستو خو په یو
لالچ داو چې ما ته ویل چې زه تا ته څه کلمات ښیم او هغه به تا ته فایده درکړي نو په دې وجه مې پرېښوستو نبي علیه السلام راته وایي کوم کلمات یې درته وښوسته وایي ما ورته آیت الکرسي واوروله چې دا یې راته وښوسته الله لا اله الا هو الحي القیوم وایي نبي علیه السلام راته وفرمایل اما انه صدقک وهو کذوب دا سړی ډېر سخت دروغجن دی خو تا ته رښتې ویلي تا ته څه ویلي رښتې ویلي دي چې د آیت الکرسی کم فضیلت درته بیان کړی دی کومه فایدې درته بیان کړې ده نو دای درته رښتې ویلي نور غټ دروغجن دی وایي بې معنه تپوس وکړو چې ابو هریره تا ته پته شته چې تا دا درې شپې دا رپړه د چا سره وکړه چې دا غل راځي او تینی سي او بیا یې پرېږدي دا څوک دی ما ورته د الله نبي پیژنم خو نه چې سړی څوک دی نبي علیه السلام راته وفرمیل وایي دا شیطان دی شیطان